نن موږ د مایکروسافټ ایکسل سره فنکشنز دي دا به ډیفاین کوو ټیک ده او ګورو چې په ایکسل کې موږ دغه فنکشن څنګه استعمالولای شو هغه لپاره موږ وړو کې غونډه کې ډیټابیس جوړ کړی ځان له چې پای کې هډینګ موږ غل نوم ورکړی د نیم بیا زموږ سره لکه مطلب یو کمپنی دا هغه سره مختلف خلک کار کوي په مختلفو پوسټونو باندې سره کار کوي او هغه ته مختلف سیلریز ملاويږي مختلف تنخواهګانې ته ملاويږي ټیک ده دا لیست پر که زه مزید لګ نور سیوا کومه دنه به کاپی والو لاندې به کوجه لګ کسان غن شي ٹھیک شو لا او دلته کې چې کوم سیلریز د راځي دا سیلری موږ تاسو ملي شو هغه سیمپل بیس باندې د لیکل شو مګنه او که زه غواړم نو دله موږ یو د عمر کولو چې په فارموله باندې موږ د سیلریز ورکول شي د دې خاص فارموله باندې ته سیل استعمالوم چې کبه دې کې زنه وینټری پرس کو سبا کومه کنه نوې کسان پکې اټ کیږي برتي مرتبه کې راځي نو هغه ته اتوماتیکلی په دغه حساب باندې سیل استنهاګانه دغه ته ملاويږي ټیک شو نو دغه مقصد لپاره زه په سیلری باندې ته کې یو فارموله وراچوم موږ مخکې هم کړی و او زه بیا دوباره بیا ریپیټ کوم خاص تاسو لږ ایکسپیرینس پکې وشي نو چې کله موږ فنکشن یوز کوو دا غیر لپاره به مساوي غواله خامخا تاسو سپورټ کوي ایکوالټی ساين دا به مست راځي ټیک ده او بیا هغه نه پس اف فنکشن دا ډېر انتهایی ډېر زیات یوز کیږي دا اف فنکشن ټیک شو اف छोटा شروع د دینه پس زمونږ لاجیکل ټیسټ شروع کیږي لکه د مو ته فارمولا ترې کې چې لاجیکل ټیسټ تخپل ذهن وي وجنګوا دلته کې تاسو کول غواړي وسو تاسو سروز لګول غواړي نو زه ته یم کچرته کې زموږ سره د دې سیل د ویلیو اقا ویریبل ولا خبره ده سی 6 زموږ سره راغلی کړه دې سیل د ویلیو ایکوال شولا د چا سره ایکوال شولا نو دا غیر پر الته کې زموږ سره یو خاص نوم دی ټیک شو نو ماته سی ویل دي چې نوم به مونږه په کوډز کې لیکو بس کې لیکو په کوډز کې لیکو لکه زموږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې کلم تاسو فارمولا یوز کوئ او الته کې ټیکسټ رااله یا سیمبلز رااله دا غیر بار بس کوي تاسو په کورس کې غیر ډیفاین کوي په کورس کې واغلی کوي ښا او چې نمبر وغیرہ وي هغه تاسو کامن ساده لیکل شي امنه موږ په کورس کې لیکو کداغه د پرنسپل سره برابر شو سپیلینګ ته به خیال کوئ چې سپیلینګ تاسو ټیک راشي سپیلینګ ګډ وډونه کوي هم فارمولا کار نه کوي ٹھیک شو کله دا پرنسپل سره برابر شو نو ته چل وکا دې کا سبسونه تنخواه ورکې دې ته پرس کا 6000 روپے تنخواه ورکې ٹھیک شو همدغه شرط دوباره بیرته واپس ریپیټ کړئ او صرف دا غیر ویلیو چینج کړئ او د شرط او کنډیشن ته چینج کړئ ٹھیک ده موږ ته لیکو نوې اف کچرتا د فصل C6 د دې دا ویلیو ایکوال شولا د وایس پرنسپل سره v ډاټ کورس کې باندې کینو دته بیا موږ 5500 روپے ورکو دغه به کورس ضرورت نشته ښه صحیح ده سر دی وینې سره وایس پرنسپل بیا دا نیکست بل کنډیشن راچو اف کچر کې همدغه ویلیو د زمون سره دغه دا ویلیو دا برابر شو د ټیچر سره ٹھیک شو نو دې کسان ته به څنګه سیلری ورکې دیو ته به 5000 پورا ورکې ٹھیک شو کنه بیا نیکست کنډیشن کچرتا دا برابر شو یا پرس کومه دا سې کو چیرې د دې پورې خدغه شو اوس دینه کوم چې کومه طبقه راځي هغه چې هر څنګه خلق دی کاغه سویپر دی کاغه واچمنان دی کاغه ډرایوران دی کوم هغه مالیان دی هر څه چي دي دا غوي دی بیا عامه سیلری ٹھیک شو دا غوي سیلری به سي ایکوال به نه غیر پر تاسو سیول کې چې کاما ډبل کاما او زم چې دغه 4500 روپے ملاويږي ٹھیک شو کنه لکه زموږ د فارمولې مقصد دا راګه چرته کې پرنسپل ټکه او په دغه ځای کې هغه ته 6000 روپے سیلری ورکې کچرته وایس پرنسپل 5500 بوت ورکې کټیچرانو 5000 بوت ورکې او کړ دغه نه اخو دی خو هغه ته بسور کې 4500 روپے دا هغه ته هر یو کس د پیمنٹ کیږي ها ٹھیک شو نو دغه لپاره اوس تاسو چې څونه تاسو بریکټس شروع کړی دي هغه مردا بند کړئ 1 2 3 انټر دباو کړئ ٹھیک شو خپل فارمولا لاندې ډرای کړئ چې دلته کې کوم کنډیشن راغلی دغه مطابق موږ ګورو دا اپلای کی کنه استعمالېږي دا وګورئ تاسو ٹھیک شو هر کس ته اتوماتیکلی د فارمولې مطابق سیلری دا وته میلاو شو کرنسی سټایل به ان کې چې موږ دلته کې دا په کرنسی سټایل کې شو کیږي ځکه چې دا زموږ سره کرنسی ده پوه شئ په اوس دلته کې پرس کته کسانو ته موږ یو خاص پرسنټیج هم لګاو ٹھیک ده کنه زموږ سره کسان سړي جدا جدا خلک دی پرنسپل طبقه ځان لده وایس پرنسپل ځان لده ټیچران ځان لدي کوک واچمن وغیرہ دا کسان ځان لدي هر کس ته موږ یو خاص کریډټ لګاو دا د سم کې د شي لکه تاسو په عامه کمپنی کې نور کسان کار کوي هغه ته تاسو به شکور کولای شي صحیح ده نو ته چل کو دی کسان ته موږ پرسنټیج یا خدای سې کو چې غونډه ته به سیم پرسنټیج لګيږي هر څه ته یو شانتي پرسنټ لګي او یا به تاسو کو چې هر طبقه ته وګورو دغه مطابق هغه ته موږ پرسنټیج لګاو ٹھیک ده
دا پرسنټیج موږ په دوه طریقو سره لګولای شو یا خو په داسې چې صرف د دوی په پرسنټیج راوځي په بل سیل کې به موږ بیا دغه کاپی کوو سره لکه مثلا اساس تاسو اگزامپل دلته کومه زه غواړم چې د هر یو کس ته زه 5% اضافه رقم متور کما ٹھیک شو کنه نو مساوي چې کومه درا سیل راغلی دا دله به ضرب ورکو په څومره کې په 5% کې بولا ضرب ورکو په 5% کې بولا ضرب ورکو نو د 5% لپاره موږ دلته کې 5/100 5/100 به تاسو هر پرسنټ لګوي 12% 8% څومره نو هغه لګه 5/100 مطلب دا چې په سلو کې 15% دیتا کریډټ ولګوا نو موږ ولیکو 5/100 په دې 5/100 کې موږ ضرب ورکو د دې تنخاله اتوماتیکلی به دې وسره راوځي پرسنټیج به صرف راوځي ګوره ٹھیک ده دا تاسو انټر کړئ نو د په دې 6000 روپے باندې دته د 5% په حساب باندې 300 روپے اضافي ملاويږي ٹھیک شو اوس که تاسو دې نیټ پې راو باسه لکه دا ټوټل پې د څومره راوځي دا 300 سره موږ جمع کوو لکه څنګه د لیکم چې نیټ پې ټوټل د تنخواه څومره ملاويږي دا غیر لپاره مساوي چې کومه زموږ سره سید راغلی دا جمع کا د چی سره د پرسنټیج سره دا انټر کا دا ویلیو لګوټی 6300 روپے دته نیټ پې ملاويږي با پوهیږئ پې او که زه غواړم چې نه دا کم پرسنټیج تر ملاويږي کنه دا د اتوماتیک دلته کې جمع شي به د خزه کې لکه ایسره سره جمع شي دا 5% چې جمع کوي یو سره دا غیر پر دې فارموله کې دوباره یو ټکی بل ورواچوي چې کوم دغه پرسنټیج راوته کنه د D6 5% راو باسه او به څه وکړه واپس جمع کړه چا سره دغه سیل سره بیرته واپس جمع کړه دغه D6 سره بیرته جمع کا نو انټر کوي صرف په یو دغه باندې زموږ تاسو ګورئ دلته کې اوس جواب مونږ ډبل ول راځي دلته کې موږ جمع کړی دي دوانه دلته الریډي هغه اډ شوه ته ضرورت پاتې نشو ځکه چې موږ الریډي پرسنټیج پای کې جمع کوو کنه 6300 روپے دغه اتوماتیکلی پرسنټ راوځي ٹھیک ده خو زه غواړم چې د هر یو کس ته جدا جدا پرسنټیج ورکوم پرنسپل هغه ته ډیر روپے ورکوم وایس پرنسپل هغه ته لګي ورکوم ټیچر ته به دغه مطابق نور میلاوي شي او د عام توبیا دغه نه یا د سر کوم چې وایس پرنسپل ته پرنسپل ته جدا جدا ریټ کې لګوم کنه او چې کم دغه دي ټیچران دي واقعي نور کسان دي هغه ته سیم اپلای شي لکه د فارمولې ته ته ورکوم ٹھیک ده فارموله به زموږ غوېلې د ګور دغه مطابق پلته کې پرسنټیج لګي او یاد شته چې چا د تنخواه په حساب باندې چا تنخواه سیوا د 5000 نه هغه ته دومره پرسنټیج میلاوي شي چا تنخواه کم ده د 5000 نه هغه ته دومره پرسنټیج میلاوي شي تاسو تاسو کولای شئ ډیپند کوي په تاسو باندې څنګه تاسو غواړئ ښا څنګه یو کو وای کومه طریقه بخای تنخواه په حساب یو کنه د ټیچرانو په حساب باندې وکړو تنخواه په حساب باندې وکړو چې چا تنخواه د 5000 نه ایباو ده ٹھیک شو هغه ته 12% ولګو ٹھیک شو او د چا تنخواه د 5000 نه کم ده هغه ته فرض کا 8 یا سمثینګ پرسنټ داسې بوته ولګو چې پوره 5000 بس هغه له موږ کې پرسنټیج ورکو داسې مې کوي چې 5000 شو د 5000 نه ایباو شو بس داسې به کو دا آسان ده خیر ده ٹھیک شو هغه پر موږ بیا فنکشن لیکو دلته کې مساوي f چوټا شروع کو زمو سره د دې سیل دا ویلیو دا کم چې 6000 روپے راغلی ده کنه کدا ویلیو سیوا شو یا ایکوال شو ٹھیک شو سیوا شو یا ایکوال شو د 5000 سره دغه سیل دا ویلیو دغه تنخواه څومره و 5000 و یا د 5000 نه اباو و ٹھیک شو نو چل کو دله مونږه پرسنټیج ورکو او څومره 12% وته ورکو ٹھیک ده کنه دا غیر پرسنټ چل کو کنډیشن مو دوه وایو کنه ک D6 دا ویلیو د 5000 نه اباو شو یا 5000 شو نو څه چل به وکي دغه D6 دا کم دغه D6 چې کوم ویلیو ده هغه موږ سره واپس بیرته جمع کو او پرسنټیج بولم ورکو ښا نو دغه D6 په ولیکي D6 دغه سره ٹھیک شو جمع کا څومره سره جمع کا په دغه D6 باندې اوس پرسنټیج ورواچو دغه D6 بیرته دوباره ٹھیک شو او دغه 100% لګول غواړي نو ضرب ولا ورکه په پرسنټ کې ضرب 12% نو ډیوایډ بای 100 ٹھیک شو کنه په دغه 5000 باندې موږ څنګه چل وکړو د 5000 یا د 5000 نه چې اباو شولا نو داغه تنخواه را واغ سره دغه سره څه جمع کو دغه 12% مو سره جمع کو پرسنټیج مو راويستو هغه سره دوباره څه جمع کو ٹھیک شو دویم کنډیشن خبره څه کم شونه وي بس چل وکي که کم شولا ٹھیک شو نو دغه دا برا واخلي کوم سیدری ده او د سره به جمع کې څه شی به سره جمع کې 8% 9% هر څومره تاسو غواړئ کنه بس عام کسان له څونه ورکول غواړئ تاسو نو هغه پکې راولئ فار ایگزامپل زه وایم چې
که D6 شو نو دغه D6 بیرته راواخله او دې له به ضرب ورکو د هغې په 8% کې فرض کا نو 8/100 کلو ضرب ورکوي پوهېږئ پې دا واده بیرته شرط کلوز کوي اوکې پې وګوره د 12% باندې د هغه تنخواه څه جوړېږي 6720 جوړېږي دا فارمول لاندې ټریک کوي هر کس ته د هغې د سیلري مطابق پرسنټیج میلاو شو پوهېږئ پې یا پکې داسې کوئ چې ځینې کسانو ته پکې نه کوئ دغه انکریمنټ چاته نه لګوئ پکې پرسنټیج ورته نه ورکوئ غواړئ ټیک ده بیا به څنګه چل کوو د هغې لپاره همدغه فارموله راواخلئ لکه زه یم چې پرنسپل ترې خیر ده چې کوم د تنخواه په حساب باندې دي ځه تنخواه د چا د 5000 نه ابا وه یا 5000 وه هغه ترې 12% میلاو شي ټیک شو د چا د 4000 او د 5000 په منځ کې وه که نه د 4 نه وره د 5000 پورې وه هغه ترې دومره پرسنټ میلاو شي او چې چا د هغې نه کم وه هغه ته میلاو نه شي ٹھیک ده د هغې لپاره بل فنکشن موږ لیکو مساوي اف چوټا شروع که زموږ سره دا رینج ګریټر شو یا ایکول شو د 5000 شو یا 5000 نه اباو شو نو ته چل وکړه د دغه تنخواه به راواخلې دې سره به جمع کې دغه تنخواه ضرب 12% 12/100 دا 12/100 هم سره څه دی 12% دی خو په څه شي باندې دی دا په تنخواه باندې ده ٹھیک شو کاما دویم کنډیشن که چېرته کې دغه ویلیو اباو شو یا ایکول شو د 4000 نه د 4000 نه اباو شو ٹھیک شو یا 4000 شو نو بیا به داسې چل کېږي کاما دا تنخواه به راواخلئ او دې له به جمع به کې دې سره د دغې تنخواه په حساب باندې څومره 8% 9% 10% څومره تاسو غواړئ پر اساس هم چې 8% ته اپلای شي ٹھیک شو کاما که فرض کړه داسې نه وه لکه د چا تنخواه پکې د 4000 نه اباو نه وه یا 4000 نه وه کمه وه د هغې نه نو بیا به څنګه چل کېږي بیا د هغې هغه اوریجنل سیلري راشي هغې کې د انکریمنټ نه لګي ټیک ده د هغې لپاره موږ همدغه ایګزیکټ واپس بیرته دغه ولګوئ او بس بنې کوي 1 2 میټر ٹھیک شو اوس موږ دلته وګورو په دې کې د 4000 نه لیس پکې نشته دی خیال هم دی نو موږ داسې کوو چې په دې کې زموږ سره لاست چې کوم ویلي راغلی دا موږ 3000 کو ښه 3000 وکړو انټر وکړو او دا فارموله به لاندې ټریک کړو بل پکې 3000 راغله که نه ټیک شو دلته خو خپل پرسنټیج د هغې په حساب لګېدلی که د یو کس 3500 د نه هغه 3780 میلاویږي ولې هغه دلته کې خاص پرسنټیج میلاو شوی دی خو په دې کې ما د 4000 نه په کم باندې ویلي ویستله ما چې هغو ترې پرسنټیج ونه لګي نو دغه فارموله تاسو لاندې ډریک کړئ وګورئ چې د چا 3500 ده د هغې خپله 3500 راله ټیک شو چې د چا 5000 ده هغه دلته کې 5600 میلاویږي او پرسنټیج به دې دوباله شو لکه دوګنا شو ته او دلته کې تو ګورئ 6000 ته 6720 ته میلاویږي نو د هغې په حساب باندې زموږ خپل پرسنټیج ورکوو پوه شوې پې کولی به شئ یا داسې کوو چې د چا تنخواه د 5000 نه اباو ده د هغه نه 10% کټوتي کوو کټ کوو ته 10% ټیک ده او دغه 10% به چاله ورکوو چې د چا تنخواه د 4000 نه کمه ده هغو ته یې اپلای کوو پوهېږئ پې مساوات قایمو نو د هغې لپاره به څنګه چل کوئ همدغه فنکشن استعمالیږي دغه سیم طریقې کار دی صرف معمولي چینجنګ پکې راځي موږ ورته وایو چې مساوي اف که چېرته کې دا ویلیو ګریټر شوله یا ایکول شوله د 5000 نه د 5000 سره برابر شو یا د 5000 نه اباو تنخواه وه نو ته چل وکړه دې نه به 10% به دې څه کې کټ پکې دی نو کامه دغه ویلیو ټیک شو که نه او ماینس به دې کوي ټیک شو څه به کوي دغه ویلیو به ماینس کوي څه شی به دې ماینس کوي د دغې هغه 12% ته موږ ماینس کوو اوس واپسو نو بیا ورته ماینس چې کله دې راوستو دغه ویلیو ټیک شو او ضرب 12% دا 12% ته کټ کړ دغې نه ټیک شو او دغه 12% به څه چل کوو دا د نور کسانو د سیلري سره جمع کوو چې چا د 4000 نه کمه تنخواه ده نو بیا ورته موږ وایو دویم کنډیشن اف که چېرته کې دغه ویلیو دا کم 6000 روپۍ راغلي دي که نه دغسې دا ویلیو کم سیلري راغلې ده که دا لیس دین شوله سیمبل الټه شو خیال هم دی لیس دین شوله د 4000 نه نو ته چل وکړه د دې د تنخواه سره جمع کړه دغه تنخواه جمع کړه د سره دغه د تنخواه په حساب باندې چې کوم د دې 12% راځي ضرب 12% کلوز انټر
ګوره دا بیسیک تنخواه څومره ده 6000 ده دلته کې سره موږ 12% جمع کړی دی 6720 جوړ شوی دی ٹھیک شو دلته کې ماینس کړی دی هغه 12% نو 5280 ته پاتې کیږي وایي په اوس دا فارمولا لاندې اډ کوو نو چې کم کسان د 4000 نه چا تنخواه کمه ده دا پرسنټ به ډایرکټ هغه ته اډ شي لکه دلته تاسو ګورئ کنه 3500 ده کنه چې کله ته مونږه پرسنټ ته مونږه وسره دلته کې جمع کړی دی کنه دې سره نو 3680 خو دا ګوره 8% دی ښه ٹھیک شو عدل ته کې وسره څومره دی 12% جمع شوی دی نو الته کې 3780 دلته کې 3920 راغی سیوا شو دا غنه کنه دا 8% لکه 12% سره جمع شول سیلری سره وایي په راځي شیټ نمبر 2 ته په دې کې سره نور فنکشن دی زم سره د کې سره آیټم مونږ لیکلي دي او پای کې مو سره کوانټیټي ورا چیرې دا به دا یونټ پرایس لکه دا یو یونټ دا غیسه پرایس راځي کاغه په کیلو په حساب دی کاغه درزن په حساب دی پر څنګه حساب باندې شته دا موږ ټوټل راو باسو ٹھیک شو صحیح کو ټوټل راو باسو نو ټوټل خو کامن دی تاسو په مختلفو طریقو سره کولای شئ ساده طریقه دا غره مساوي چې کوم کوانټیټي راغلی دا د کوانټیټي له ضرب ورکړي پس چې کول ضرب ورکړي په یونټ پرایس کې ٹھیک شو لګا نه دا به انټر کړئ 3 4 12 120 روپے جوړيږي ٹھیک شو دویمه طریقه څه ده مساوي سم ټوټا شورو چې کوم زمو سره کوانټیټي ده د له سره ضرب ور کې په دې یونټ پرایس کې صرف سم وسره راغی میتډ ما قده ٹھیک شو دا به انټر کړئ لکه دام زمو سره یو طریقه ده ټیک شو درېمه طریقه چې کوم د ایکسل پراپر د ضرب لپاره فارموله ده هغه ده مساوي پروډکټ پی آر او ډي یو سی ټي پروډکټ چوټا شورو نمبر 1 کاما نمبر 2 کاما نمبر 3 چې کوم ویلیو تاسو ضرب کوئ کنه دا غي یو ویلیو ته وخیل کته تم چیرې دا کاما دا یونټ پرایس دا څه ضرب په یو بسره دا سیم ټیک ده یا دا سیم کولای شي مساوي پروډکټ سلیکشن واخلئ چې کوم ځای ضرب کوئ دوه سلیکشن واخلئ او انټر کړئ نو دا څلور میتډ دی تاسو کومه طریقه اسانه او کومه ته یاد او په اورګنایزیشن کې تاسو به شکه دا یوز کولای شئ ښه دا فارمولا لاندې صحیح سکرول کوم دا څه چې دا په لاندې نور آپشن باندې هم استعمال شي پوه شئ دا زموږ ډیلی چې کوم دغه راغله د خرڅ راغله د هغه راغی ټیک شو کنه او دغه په مدغه خاص پرایس او دغه ټوټل پرایس راوته اوس غواړم چې ټوټل زموږ سره څومره راوځي as a whole چې کوم ایریا ده کنه ټیک شو as a whole د څه پرایس راوځي نو که تاسو دلته کې راوباسه لکه زه دلته کې کومه ګرینډ ټوټل چې کلم تاسو ګرینډ ټوټل راوباسه دی اوس او غټه تاسو سره په سیریز کې را روانه کوم موږ ګورو پر زم ته ترتیب را روان دي ام ټي سیل کې بالکل نشته نو په دغه ځای کې یا خدا سیګما نه کلیک کړئ زه سیګما کلیک کوم ګوره اتوماتیکلی هغه رین سلیکټ شو انټر پرې دباو کړئ تاسو ټوټل راوباسه چې د 4314 روپے غونډه جوړیږي ٹھیک شو خام بلکې برس کا داسې نه سیګما سره ماوس کار نه کوي ها بیا به څنګه چل کوي ایرو کې باندې دغه لاندې اپشن دراشي الټ او پلس وخی الټ او د بیک سپیس سره کوم پلس بٹن ده ایکوالټی ساين چې کوم راځي ٹھیک شو دې باندې کلیک والے انټر دباو کوي بیا موږ جواب تاسو راځي وایي په نو به تر کومه موږ دا جمع کولای شو یا موږ د سم کولای شو چې دې یو خاص رینج ورکما لکه دا ټوټل چې کوم لفظ راغلی دی کنه دا د غون کالم د لپاره موږ هډینګ واخلو موږ مخکې ویلو کنه یا دا کوم ایریا زما سره راغلی دی دا د دې ځکه پورې د لږه دلته کې نوم ورکوما دا ځکه چې کوم ټوټل چې دې نوم څه شو ټوټل شو نو که دلته کې جمع کوم لکه سم دلته کوم زما سره دی کنه څه شی جمع کا دا کوم ټوټل رینج دا زما سره جمع کا نو څه چل وکای مساوي سم چوټا شورو ټوټل چې کوم ایریا دا چې کوم علاقې له ما ټول نوم ورکړه دا غونډه سکه جمع کا ای سلیکشن ته به ضرورت نشته لري ایست به ضرورت نشته هغه ایریا زموږ سره اتوماتیکلی سم دا غیر راغی پوهیږئ بل زموږ سره کاونټ ته وشماره لکه زه غواړم چې زما سره دا څومره دي دا کوم ویلیوز ما لیکلي دي کنه دا ټوټل سودا څومره ده دا غیر لپاره موږ څه کوو کاونټ کوو دا کاونټ لپاره مساوي کاونټ وشماره چوټا شروع او یو خبره یاد لرئ کاونټ فارمولا مونږ ته کریکټرز نشماري نه راته نمونه شماري کریکټرز هم نشماري او نمونه هم نشماري دا موږ صرف ویلیوز شماري په یو سیلز کې ښه ټیک ده ام ټي سیل نشماري دا ټیک ده د دې کې په سلیکشن وته واخلای پر دا کوانټیټی زموږ سره زم چر دا ما غون څونه کوانټیټی ما غوستې دي هغه رینج سلیکشن وته واخلای چوټا بن انټر کړئ
زموږ سره ټوټل 20 کوانټیټي دي مساوي کاونټ وشماره او بیا موږ هغه پس رینج خو چې د دې سی 4 نه والا د سی 23 پورې کومه ایریا ده دا کاونټ کو بده کې زموږ سره سونه ویلیوز دي ټوټل نو 20 ویلیوز دي پکې ٹھیک شو دغه یان دی بل یو فنکشن دی کاونټ اف فنکشن دی پکې کاونټ اف وشماره کا فرض کا څنګه لکه موږ غواړو چې په دې ډیټابیس کې یو خاص سیز موږ شمارو ټول نشمارو ٹھیک ده زه ګورم چې دا ایپل سونه پیری راوړی شوی دی یا دا مینګو سونه پیری راوړی شوی دی یا دا بنانا شو یا هر یو سیز شو دا هر سیز بیل بیل کوانټیټی زه ګورم ٹھیک ده نو موږ ته چې مساوي کاونټ اف وشماره که فرض کا څنګه چلو نو بده کوس موږ دوه رینج را کړی دی یو راته رینج وخیا او بل ته کرایټیریا وخیا کم رینج کاونټ کې او دغه رینج کې تاسو شي کاونټ کې هغه ځای راته وخیا نو که تاسو هغه رینج له خاص نوم ورکړی کنه لکه تاسو دغه سلیکټ کوئ غل آیټم نوم ورکړئ بس پتا کې آیټم ولګئ ټیک دی ٹھیک ده کنه دا غرینج تاسو سلیکشن واخلئ دا غرینج سلیکشن اخلم زم چې دا غرینج دی ځکه چې زموږ سره آیټم په دغه ځای کې لیکل شوی دی په دغه ځای کې څه شی وشماره کاما اوس د خپل کرایټیریا ولیکئ او کرایټیریا چې تاسو لیکئ نو هغه کریکټر دی کنه نو په کورس کې ولیکئ په کورس کې نو لیکل نه بیا وګورئ فارموله کار نه کوي نو څه لکو کورس موږ چې اپل وشماره دا اپل سو پر راغلی دی دې کې سپیلینګ کته ضرورت نشته چې الته کې سمال دلته کې کیپټل دلته کې کیپټل دلته کې سمال دا خسل ته کې نشته په دې ښه ٹھیک شو نو اپل مو ته خو مو ته داسه کا وشماره छोटा ब्रैकेट बंद करके पैसे एंटर कई दा एप्पल सलूर पेरे पदे 20 की दा एप्पल सलूर पेरे रागले रे याद भी था दा एप्पल पर कोर्स के बन का पे हम फार्मूला कार ना कई एप्पल तरते बन का कोई गई पे कबर्स हम को बल से स्मारदा खो सर एप्पल लागे कना हम तो एप्पल शो कड़ो जो तो बता फार्मूला के बल उठ के लिखमा द एप्पल पर जे होता पर ऐसा मैंगो دا وشماره مانگو بکی 4 پیر راغله دی یا فار ایگزامپل دلته کې زدا نوم چینج کوم دا ز مانگو ته اړوم الته کې به تاسو ګورئ الته فان شو اتوماتیکلی فان شو ٹھیک ده دغه به کې بل یو سیز دی دا بنانا دام مانگو ته فرض کا اړوم دا به اتوماتیکلی ته کېږي ځکه چې ماته دغه ځګاله دی ما جمع کړی فارموله کې دغه حصہ غستې ده ٹھیک ده یاد بریتا ټوټل زموږ سره بیا سم دغه راوته لري زه غواړم چې راځه په دې کې یو خاص چیز دغه جمع راوباسم لکه زه غواړم چې ټوټل د مانگو چې کوم راغلي دي د 100 روپو راغلي دي از هول خو زموږ سره د 4640 روپو راغله کنه نو موږ غواړو چې صرف د اپل یا د مانگو یا د بنانا چې کوم راغلي دا به 100 روپو راغلي دي ٹھیک شو موږ دلته کې بل د اکاونټ اف موږ د مانگو راوستي دي لکه شپه کې راغلي نو زموږ دلته کې د مانگو سم راوباسم نو په دې کې موږ درې رینج ورکو موږ ته یې مساوي سم اف جمع کا فرض کا څنګه چلو شو نو درې رینج رااله یو رینج به موږ عام رینج سلیکټ کو ٹھیک شو بیا په هغه رینج کې موږ کرایټیریا یو خاص نوم به موږ ورکو چې دغه نوم راته جمع کا او دغه نوم کم ځای جمع کا دغه چې کم پرایس ته اب موږ جمع کو نو درې دغه پکې رااله اپشن پکې رااله ټول نه اورته رینج وخی لکه موږ ته چې دا رینج سلیکشن دغه واغستو ٹھیک شو کاما اوس کرایټیریا د نو کرایټیریا به عموما په ډبل کوټ سره تاسو لیکي ښا ډبل کوټس او دلته به تو لیکو مانگو بیا کاما لکه ما دوی چې په دغه رینج کې چې کم ټکه د مانگو سره برابر شو دا هغه به کم ځای جمع کې دا هغه د ټوټل پرایس چې کوم راوته دا به جمع کې دا پرایس سلیکشن وته واخلي ویږي پی دا به چوټا بیکټ بند کړئ انټر وکړئ نو مانگو په دې دومره سودا کې د 4674 روپو کې مانگو چې کوم راغلی هغه 1545 روپو راغلی وای شو به کته سو ته چې نه بل شي څه معلومو ٹھیک ده نه هم به تاسو معلومه شي یا زموږ سره ډیټابیس دا سټاپ دی لکه زول چې کوم موږ وایو لکه زموږ سره خلک ته دغه مختلف پوسټونه دی په مختلفو تنخواګانو باندې کار کوي ٹھیک ده نو موږ به الته کې د هغه کسانو چې کم کسان ټیچران دي صرف دغه تنخواه را معلومو دغه لپاره موږ سم اف هغه رینج به سلیکټ کول ته به موږ ټیچر وخیو ٹھیک ده او د ټیچر سیلری چې کوم دی به سلیکشن دغه وخت نو موږ ته به سکی صرف د ټیچرانو هغه سیلری موږ ته پرنٹ کی دلته موږ دغه سم راکی کویږي بیا دلته کې زموږ سره چې کوم پرایس راغلی دی یا یونټ پرایس راغلی دی یا کوانټ راغلی دی هغه مختلف راغلی دی کله د 120 روپو سودا راغله کله 240 راغله کله 325 راغله کله 270 راغله مختلف راغلی دي نو بده کې ایوریج څنګه راغلی لکه روزانه مره 100 روپو راوړه هر ورځ پیسې باندې تقسیم کما نو هغه لپاره به موږ ایوریج فنکشن لګاو نو ولې کوي مساوي ایوریج छोटा شروع او هغه رینج خپل سلیکټ کړئ چې د کم رینج تاسو ایوریج راوباسئ لکه څنګه چې دا کم پیسې راغلي ټوټل پرایس د دې ټوټل پرایس مونږه ایوریج معلومو
الته کې چې دا ال ما ټوټل نوم ورکړو نو هغه اتوماتیکلی هغه ټوټل نوم راوغستو وایي به انټر کوي نو زموږ سره 233.7 روپو زموږ سره ډیلی سودا راغلی دا وایي به نو ایوریج په دغه طریقه باندې بیا زه غواړم چې په دغه لیست کې زموږ سره میکسیمم د 1.5 روپو موږ کله سودا راوړل په کوم ورځ باندې 1.5 روپو سودا راغله او په کوم ورځ باندې د کم لکه د 100 روپو ما سودا راوړل او زیاته مې 100 روپو راوړل د میکسیمم لپاره مساوي میکس ولیکئ مساوي میکس میکسیمم لپاره چوټا شروع اول ته کې اگر انجام نوم ورکړل دا ټوټل نو بس ټوټل ته ټایپ کړئ अब په خپل ځای سلیکټ کړئ انټر کا نو 455 روپو باندې کې زیاته سودا راغله ٹھیک ده کنه غړ خرچم څومره کړل 455 او مینیمم مساوي مینیمم ام آی ان مساوي مین او بیا ټوټل چې دا کم ټوټل رینج دی په دغه رینج کې مینیمم سودا موږ څونه راوړی دا انټر کړئ 120 روپو لکه انتهایی کم سودا چې موږ راوړل هغه موږ 120 روپو راوړل او چې زیاته موږ راوړل دا هم 455 روپو راوړل یادی به ته فارمولې دا سم پاتې نشو سم افتاونه شو لکه موږ په دغه کې د سیل کوو دا غون ډیټابیس دی کنه په دې کې دا موږ غونډل کې سم کې موږ ټوټل جمع کوو غون موږ 2 روپو سودا راوړل او زه به کوم چې صرف دا معلومه چې پر دومره موده کې موږ صرف مینګو د 100 روپو راوړل دي د مینګو ټوټل موږ صرف راو باسو نو په غون رینج کې حالت ته ماسه شو کولای ته ماته مینګو شو کړه ماته د مینګو موږ ټوټل راو باسو چې څومره راوځي ٹھیک شو ازنه دې ټوټل کې خطا نشي کولای دا ټوټل د رینج نوم د رقم پرایس راغلی دی ډیلی ٹھیک ده کله دا نوم زه ختم وکړم چې په ساده رینج به راځي عام رینج به راځي راخلی با وای گئی بس کله ټم بس